د غرونو په لمن کې یو ډېر زیات ښکلی کلی و. په دغه کلي کې یو حسن نومې هلک اوسېدو. حسن ډېر زیات غریب و. د حسن کور ډېر زیات وړوکی و او ځای په ځای سوری و. خو د حسن په زړه کې ډېر زیات امیدونه پراته وو. د حسن یوه مور وه. هغه ډېره زیاته ضعیفه وه او بیماره وه. حسن به د هغې خدمت هر وخت یې کولو. هره ورځ به چې حسن سهار راپاڅېدو نو د مور نه به یې د هغې د طبیعت په باره کې تپوس کولو چې زما مورې ته څنګه یې. د حسن مور به هغه له تسلي ورکړله او مسکی به شوله چې بچي هیڅ فکر مه کوه، هر څه به ټیک شي. حسن به روزانه بازار ته تللو او خلکو سره به یې څه نه څه مزدوري کوله. کله به حسن زنګن ته لاړو او هلته کې به یې لرګي ماتول او کله به یې خلکو سره په پټو کې زمیندارۍ کولې. خو د دومره زیات محنت کولو باوجود به د هغه آمدن دومره زیات کم و چې د هغوی د کور خرچه به ډېر په ګرانه باندې چړېدله. د کلي خلکو به د حسن دومره زیات محنت لیدلو او په هغه باندې به ډېر زیات خفه کېدل او په هغه باندې به یې ډېر زیات ترس راتو. خو په دغه کلي کې یو مالدار سړی و چې هغه به هر وخت د حسن ډېر زیات مذاق وډاوه او په هغه پورې به یې خندل. یوه ورځ حسن د لرګو کټ کولو دپاره د کلي سره یو نږدې او یو پخواني ځنګل ته لاړو. دا ځنګل ډېر زیات خاموشه او پراسراره و. په دغه ځنګل کې به هر وخت ناشنا ناشنا اوازونه اورېدل کېدل. حسن د لرګو په تلاش کې مصروفه و چې ناڅاپه یې په ځمکه کې یوه رڼا ولیدله چې ډېره زیاته چمکېدله. حسن د دغه ځای نه زر زر خاوره لرې کړله او چې ویې کتل نو په دغه ځای کې یو ډېر پخوانی او زوړ صندوق پروت و. حسن دا زوړ صندوق راواخیستو او ډېر په حیرانتیا سره یې دغه صندوق کولاو کړو او په هغې کې یې دننه کتل شروع کړل. حسن چې دا صندوق کولاو کړو نو په هغې کې یوه ډېره زیاته ښکلې او د سرو یوه ګوتمه پرته وه. د دغې ګوتمې په منځ کې یو ډېر زیات ښکلې نیله او یو پلکینده غمې لګېدلې وو. حسن ډېر زیات په حیرانتیا سره دغه ګوتمه راوچته کړله او دغې ګوتمې ته یې ډېر زیات په غور سره کتل شروع کړل. او بیا حسن ډېر زیات همت وکړو او دغه ګوتمه یې د خپل لاس یوې ګوتې ته ور واچوله. د دغې ګوتمې اچولو سره ناڅاپه یو ډېره زیاته تیزه رڼا خوره شوه چې په هغې سره ټول ځنګل روښانه شو. حسن ډېر زیات ګبراو شو او یو خوا بل خوا یې کتل چې آخر دا څه کېږي. او یو ډېر زیات ناشنا او پراسراره اواز په هوا کې اورېدل کېدو. تا ته چې کومه ګوتمه میلاو شوې ده، زه د دغې ګوتمې جادویي محافظ یم او دا ګوتمه صرف نیک دله انسان ته میلاویږي. ته څوک یې او ما ته څه وایې؟ زه خو یو ډېر زیات غریب هلک یم. حسن ډېر زیات حیران و او لږ شان تیارېدلی و. حسن ګوتمه راواخیستله د ځنګل له کور طرف ته را روان شو. حسن چې کور ته راورسېدل او ویې کتل نو د هغه مور ډېره زیاته بیماره وه او په کټ کې پرته وه. حسن لاس اوچت کړلو او ډېر په عاجزۍ سره یې د الله تعالی نه دعا وغوښتله چې یا الله پاکه زما مور له صحت ورکړي. او لږ شان ساعت پس د حسن مور راپاڅېدله او په کټ کې کېناستله او صحتیابه شوله. حسن چې دا هر څه ولیدل نو هغه ته یقین وشو چې واقعي دا ګوتمه د یو جادو ګوتمه ده. او حسن په خپل زړه کې دا اراده او فیصله وکړله چې د دې ګوتمې د جادویي طاقت په زه په ښو کارونو کې استعمالومه. او د دې نه پس علي د کلي د کمزورو خلکو مدد شروع کړو او د هغوی کورونو ته به یې راشن رسوو.
او چې په کلي کې به کوم ځای کې هم څه قسمه ضرورت و نو حسن به ځان هلته کې رسوو او د هغې خلکو سره به یې مدد کوو او په مزه مزه په ټول کلي کې ډېره زیاته خوشحالي راله او د ټول کلي خلک ډېر زیات خوشحاله وو او خپل ژوند یې په مزو تېروه خو د دې هر څه باوجود صرف یو انسان و چې هغه د کلي په دې خوشحالۍ باندې ډېر زیات خفه و او د دغه انسان نوم و مالک خان مالک خان د کلي ډېر زیات مالدارترین انسان و خو ډېر زیات لالچي و چې حسن سره دا دومره زیات طاقت د کوم ځای نه راغلی دی ما د به ضرور په تربول پکارې دی او مالک خان په پټه باندې غلی غلی د حسن پیچه شروع کړله او هغه ته به یې کتل چې دی څه کوي مالک خان چې وکتل چې حسن د جادویي ګوتمې نه د جادو په طاقت سره مدد اخلي مالک خان چې دا هر څه ولیدل نو د هغه په زړه کې ډېر زیات انتهایي لارښ را پیدا شولو او مالک خان په زړه کې دا اراده وکړله چې دا جادویي ګوتمه به ضرور حاصلول غواړي او هم په دا شپه باندې مالک خان خپله خولیه بدنه کړله او په پټه پټه باندې د حسن دې کور ته راوی او ورداخل شو او ناڅاپه یې د حسن د لاس نه دغه ګوتمه په زوره باندې راوباسله او د حسن نه یې ګوتمه واخیستله او څنګه چې مالک خان دغه ګوتمه خپل لاس ته ور واچوله نو ناڅاپه یو ډېره زیاته تیزه رڼا په ټول ماحول کې راخوره شوله او د دغې رڼا نه یو ډېر زیات ناشنا انسان راښکاره شو او دې سره ټول ماحول په لړزېدو شو مالک خان ډېر زیات ویرېدو او د ډېرې یرې د لاسه پرې رپېدل رالل او په ځمکه باندې پر مخ یې راپرېوتو او په دې سره حسن راوی او خپله جادویي ګوتمه یې بیا راواخیستله او هغه یې حاصله کړله او د دې نه پس مالک خان په خپلو کړو باندې ډېر زیات پښیمانه شو او د خپلې غلطۍ احساس ورته وشو په بله ورځ باندې مالک خان د حسن دې کور ته راوی او د حسن مخې ته ډېر زیات په شرمندګۍ سره ودرېدو او حسن ته یې ووې چې زه په خپلو کړو باندې ډېر زیات پښیمانه یم او زه ستا نه د خپلې غلطۍ معافي غواړم او زما نه ډېره غټه غلطي شوې ده حسن ډېر زیات نارامدله انسان و او ښه په خوشحالۍ باندې یې مالک خان ته معافي وکړله او مالک خان ته یې ووې مالک خان اصل طاقت په ګوتمه کې نه دی اصل طاقت زموږ په زړه کې دننه دی او زموږ په حوصله کې دی او مالک خان ورته ووې زه تا سره واده کوم چې د نن نه پس مازه غلط کارونه نه کوم او د خپل قوم خدمت به کوم د دغې ورځې نه پس د ټول کلي خلک ډېر زیات خوشحاله وو او یو بل سره به یې په هر قسمه کارونو کې مدد کولو او حسن به همیشه د جادویي ګوتمې طاقت په ښو کارونو کې استعمالوو او د خیر ښېګړې کارونه به یې پې کول څو ورځې پس حسن بیا واپس ځنګل ته لاړو او دغه جادویي ګوتمه یې واپس په خاورو کې دفن کړله او حسن مسکی شولو او په زړه کې یې ووې چې اصل طاقت په جادویي ګوتمه کې نه وي بلکې په نیک زړه کې وي که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ